خوشحال بابا د ټولو پښتنو نیکه دی. خوشحال بابا چې دلته راغلی دی نو دی په دې وجه راغلی دلته د ټول علاقه باندې والې د اټک نه والې تر افغانستانه پورې دی او شعر هم دی درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ واشکار. مطلب دا دی چې د هغه وخت کې د مغولو د سره یې دښمني وه او هغې په وخت کې دی دا وصیت کړی چې یاره ما داسې ځای کې شک کوي چې د مغولو د غاسونو کپیو ګردم په ما نه پرېوځي. نو دی تقریبا د کوړه خټک نه تقریبا 7 کیلومتره د سوړي بالا په کلي د غره په لمنه کې شخ دی. د پروردګ د مغولو په نامه کې پروردګ د مغولو په نامه کې له اورنګ د لاسه هم له غرې وډک یم له اورنګ له لاسه هم له غرې وډک وي په خپل نام و نام چې راشم دی ورېشم خبردار کله په خبردار کله په زیات هلک یم په بل غشي ټوپک هېڅ ویشتلی نه یم که ویشتلی یم خو بیا په خپل ټوپک یم د افغان په ننګ وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. غیرت او خپل دغه سره د پښتون په سر ډېر جنګونه کړي وو. جنګونه یې کم از کم داسې یادېږي چې تقریبا 30 پورې جنګونه خوشحال بابا کړي دي. او بیا په دې کې داسې هم ده چې خوشحال بابا یوازې دا نه چې صرف جنګ دی یو لوی غټ شاعر یو غټ عالم یو غټ حاکم مطلب هر یو خوبي الله پاک دته ورکړي وو پکې وو. خوشحال بابا ته چې کوم دا دغه راغلی تاسو چې کومه دا بل یا دا پوره مقصد یې مضمون وینئ دا دي د افغانستان نه ظاهرشاه باچا دی ته په تحفې طور باندې یو رحمان بابا ته او دی ته 2 راستوري د افغانستان ظاهرشاه باچا. تاسو چې کوم دا ځای په ځای دا کوم مخې ته دا چمنونه وینئ یا دا بار یا چې کوم دا د هغه وخت قبرونه دي زاړه لکه
شوي دي. بل دا شاته یو قبر دی چې هغه د حلیمه بیبي نومې دی. هغه یو ډېره لویه عالمه او ډېره پاکه ښځه تېره شوې، د قرآن حافظه وه، شاعره وه، عالمه وه، او خدای پاک هغې ته هم ډېره مرتبه ورکړې وه. نو خوشحال بابا به خاص کر حلیمې بیبي سره ډېره مینه او محبت و. په دې وجه لکه دغه قبر چې کوم دی محفوظ ته اوسه یا پاتې دی.